الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة البقرة شپاغی کی دری حصے وی څلور حصے وی. دوه حصې د الله تعالی په فضل او په توفیق باندې سرته رسیدلې وي. دا د سورة البقرې درېمه حصه روانه ده او په دې حصه کې به الله تعالی د نورو مسئلو سره سره بنیادی مسئله د الله تعالی په لاره کې د جهاد کولو ذکر کوي. خو د جهاد د حکم نه مخکې الله تعالی د مجاهد د تربیت د پاره داغه د عقیدې او داغه د اعمالو د تربیت د پاره آیت البر لیس البر چې پاغې کې تقریبا 14 خبرې وي هغه الله تعالی ذکر کړي. د دینه بعد الله تعالی مجاهد ته د جهاد د حکم کولو نه مخکې د خپل ملک او د خپل علاقې د اصلاح د پاره یو څو حکمونه ذکر کوي چې پاغي کې اولنې حکم په دې آیات کریمه کې دی او دویم حکم با 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کې راشي او دریم حکم په آیت نمبر 183 یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم او څلورم حکم 188 ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د دې حکمونو تفصیل او وضاحت دا دی چې الله تعالی فرمایي په خپل ملک او په خپل علاقه کې تاسو دا قانون نافذ او عملی کوي چې تاسو به د ظالم نه بدله اخلي او په ظلم کې د ټولو نه اعلی قسم او غټ ظلم چې دی نو هغه قتل دی او هغه وجل دی. الله تعالی فرمایي چې کم مقتولین دي یعنی کم کسان چې وجلی شوي دي په هغو کې قصاص او بدل اخستل په تاسو باندې فرض دي. کتیبه ټکې په قرآن کریم کې چې کوم ځای کې راځي هغه په معنا د فرض دي. لکه دلته راغلی دي پاڼه چې واړه دوزل بیا الله تعالی فرمایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت او دغه رنګ 183 کې د روجې په باره کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مومنانو په تاسو باندې روجې نیول چې دی نو هغه فرض شوي دي. د دینه دا معلومه شوله چې د الله تعالی کوم حدود دي نو د هغې نافذ کول په مسلمانانو باندې چې دی نو فرض دي، لازم دي، واجب دي. دا حدود کم دي د دې دپاره په شریعت کې په فقه کې بنیادی جدا جدا چې کم دی نو حکمونه جدا جدا بابونه ذکر کیږي او مستقل چپټر او عنوانونه دیله چې کم دی نو ورکړی کیږي چې دا د حدودو په قسم کې د زنا حد دی
او دا پکې چې کم دینو حد القذف دی چې چا په چا باندې تهمت ولګو د زنا، دا هغه به څه سزا دا حد شرب د شرابو د څښلو د سزا حکم او د هغې بیان دی پکې. او دغه رنګې دا حد السرقه یا کتاب السرقه چې چا غلا وکړله نو په هغه باندې به د الله تعالی حکم څنګه نافذ کې. اسلام چونکې یو مکمل د ژوند د تیرولو یو نظام دی او یو دستور دی. علماء کرام فرمایي د اسلام نیم احکامات داسې دي چې د هغې تعلق د حکومت سره دی. څو پورې چې د مسلمانانو حکومت نه راغلی نیم اسلام به هغه غیر نافذ العملي په هغې باندې به عمل نه کیږي. د هغې وجه دا ده چې انفرادي سطح باندې خو یو کس هغه به روژه نیسي، حج له به ځي، هغه به زکات ورکوي، خو اجتماعي سطح باندې چې کوم سزاګانې دي یا کوم داسې کارونه دي چې د هغې نافذ کول او د هغې منل په خلکو باندې دا د حکومت کار دی، نو دغه خبرې به په اسلام کې چې کوم دی نو بیا معطلې پرتي او هغه به چې دی نو نه نافذ کیږي. د دې وجې نه علما کرام فرمایي د مسلمانانو اجتماعي فریضه او حکم او ذمواري ده چې هغه یو داسې قانون او حکومت وجود تراولي چې په هغې کې د اسلام په ټولو احکاماتو باندې عمل کول چې کوم دی نو ممکن شي. او که چېرته داسې نه هر مسلمان به بیا په دې کې ګناهګاري او ګناهګار به حسابېږي. د دې وجې نه انګریز یا غیر دینه یهود او نصوارا زمونږ د اسلام نورو حکمونو ته یا په بد نظر ګوري او یا نه ګوري خو برداشت کوي. خو د اسلام چې کوم سرکاري نظام دی یا د هغې تعلق د حکومت سره دی هغې د ملک په سطح خو لا پرېږده په کلو کې په یو کلي کې دغه نظام نه برداشت کوي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د اسلام سرکاري نظام یو داسې نظام دی چې په دې باندې کله عمل وشي نو دا مکمل د عدل او د انصاف نظام دی او خلکو ته بیا د اسلام چې کوم ښایسته مخ دی هغه ورښکاره کیږي. د دې وجې نه هغه نه غواړي چې دومره وختونه د اسلام چې کوم حکومت په منګه چلیدلی دی هسې نه چې خلک د اسلام د عدل نظام ویني او هغه نظام واپس چې دی نو په منګه باندې غالب شي. د دې وجې نه موږ ګورو په مخ د ځمکه باندې داسې حکومتونه شته دی چې په هغې کې د سیکانو باقاعده چې کوم دین دی هغه نافذ دی، د هندوانو دین هغه پکې نافذ دی، د یهودو دین پکې مکمل نافذ دی، په هغې باندې څوک اعتراض نه کوي. وایي دا د دوی خپل مذهبي رسومات دي او خیر دی که دوی دا کارونه کوي نو دا د دیو سره تړلې خبرې دي، د هغو خپلې ذموارۍ نه دي. دا بودین چې کوم دی نو د برما والا د هغو ځان له چې دی نو حکومت دی هغې په خپل حکومت کې مسلمانان نه برداشت کوي. عیسایان چې کوم دی نو مسلمانان نه برداشت کوي. د هغې واحد وجه دا ده چې دغه نور نظامونه چې څومره دي هغه ټول داسې دي چې هغه د جمهوریت په مقابله کې جمهوریت ته چې دی نو د هغو نه خطره نشته. واحد جمهوریت دا یو داسې نظام دی چې دا د اسلام نه یریږي چې که چېرته اسلام نافذ شو نو زمونږ جمهوریت بیا په خطره کې دی. او جمهوریت نن سبا چې کوم دی نو ناپوهه مسلمان د هغه په نظر کې د جمهوریت نارو دا جمهوریت داسې کو لکه چې دا عین اسلامی. حالانکہ علامہ اقبال سے فرمائی جمہوریت ایک طرز زندگی ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. چې داسې نظام چې په هغې کې خلک شمارلی کېږي چې یو طرف ته چې کوم دی نو څومره خلک دی
بل طرف ته کم څومره خلک دی او دواړه جدا جدا خبره کوي د چا هغه به منو. بس دې کې چې کم دی نو موږ به خلک شمارو چې کم کسان زیاتو او هغو کومه خبره او بس هغه به منلی کېږي. دا د جمهوریت هغه بنیادي نچوړ او خلاصه ده او دا ښکاره خبره ده چې په مخ د ځمکه باندې اکثریت د خلکو به دا قانون دی د الله تعالی، اکثریت د خلکو چې کم دی نو دا به جاهله به او دا به چې کم دی نو د الله تعالی ناشکره و قلیل من عبادی الشکور. زما په بندګانو کې ډېر لږ چې کم دی نو هغه به شکر گزاري او اکثر خلق چې کم دی نو هغه به ناشکره. اکثر خلق به ولکن اکثر الناس لا یعلمون، د دین نه ناخبره به اکثر خلق به خواهش پرستی. د دې وجې نه دا چرته کېدلی هم نشي چې په دې طرزي زندګۍ یا په دې نظامي حکومت سره د خو خلکو چې کم دی نو حکومت راشي. نو د دې وجې نه په دې طریقې باندې د اسلام چې کم سرکاري نظام دی هغه چرته هم چې دی نو برسر اقتدار نشي راتلی. دا طریقه غلطه، دا طریقه چې کم دی نو د غیرو ده او هغو ایښي د دې دپاره ده چې که دا طریقه په کم ملک وه نو هغه ملک کم از کم چې کم دی نو اسلام برسر اقتدار نشي راتللی. د هغې په خپله سطح باندې ملکونو د علاقو په سطح باندې کم ښه سړی او هغو دپاره کارونه د دنیا کولی شي هغه منتخب کولی شي، خو نظام چې کم دی نو هغه نشي بدلولی. د دې وجې نه په یو فاسد نظام کې د یو ښه سړي موجودېدل د دې هېڅ یو حیثیت یې نشته دی، ځکه چې ټول نظام غلط دی. یو ښه سړی چې په هغې کې نو هغه د هغه نظام خلاف کار نشي کولی. د دې وجې نه باقي د جمهوریت د کفر کېدو دپاره دومره خبره چې کم دی نو کافي ده. دومره خبره تاسو دې خبرې ته لږ سوچ کوئ چې په جمهوریت کې کومه خبره چې کم دی په خلکو باندې منې هغه به ته باقاعده ولیکي او بیا به چې کم دی نو اسمبلی کې پیش کړي، سینټ هغې ته به پیش کړي، هغې به هغه وګوري چېرې دا خبره د دې قابله ده چې دا موږ پاس کو او په دې ملک کې لاګو کو او که نه. نو که چېرته د اسلام یو حکم هغه موږ په داسې انداز کې ولیکو او بیا یې موږ د اسمبلی کې ناس زناورو ته پیش کو او هغو ته ویو چې آیا تاسو دا د دې قابل منئ او ګڼئ چېرې دا موږ پاس کو او د دې ملک یو قانون جوړ شي، نو دا څومره خطرناک او غلطه خبره ده چې د الله نظام د الله راوړی قانون چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد غلا وکړي نو د هغې نه به هم زه لاس کټ کوم، چې هغه د دې په باره کې چې کم دی نو هغه هم اختیار نشته دی او موږ چې دی نو دا پاک نظام راوالو او دا د داسې خلکو د پاس کولو دغه کو محتاج کو، نو دا موږ په خپله د الله نظام چې کم دی نو دا دومره سپک کو هلته پې د هغو دستخط راشي چېرې دا د دې وخت چې کم دی نو نظام نه دی. بهرحال دا د قرآن کریم یو حکم دلته ذکر کیږي، باقی نظام جمهوریت باندې چې کم دی نو ځای په ځای باندې برد کی. دلته حکم دا ده چې تاسو د ظالم نه به بدل اخلی او د ظلم اعلی قسم چې دی نو قتل دی نو قاتل نه به تاسو قصاص اخلی. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې القصاصو بدل اخستل فی القتله په وجلی شوو کې. کم کسان چې وجلی شوي دي نو په هغو کې به تاسو د قاتل نه بدل اخلی او د قاتل نه بدل اخستل دا انفرادي حکم نه دی بلکې دا اجتماعي او سرکاري حکم دی. مطلب د دې دا دی چې انفرادي سطح باندې که د یو کس پلار چا مړ کو هغه دا نشي کولی چې هغه مشین راوالي او قاتل مړ کړي، دته د شرعاً د دې اختیار نشته. د هغې وجه دا ده چې اسلام د امن نظام دی. که چېرته دا طریقه د انفرادي سطح باندې د دې اجازت ورکړی شي نو د دې نه به ډېر فساد خور شي. یو کس د بل پلار مړ کو هغه راولګېدو د ده چې کم دی نو په غوسه کې د ده زوی مړ کو یا یې وله دوه درې زامن مړه که، ځکه چې غوسې په وخت کې خبره د اختیار نه باري او هر یو کس چې کم دی نو په دې سوچ کې چېرې زه بل ته نقصان ډېر ورسو. هغه میراوس وایي چېرته قتل یې کړی نو دوی وجلي و، بیا ته چا تپوس کړی چې دا دوه دې ولې وجلي، ستاسو نه خو یو وجلی و،
وی ده ویلې چېره ما دا دوی مې د ځکه مړ کو چې کله بل زمانه وجني نو دا به د هغې په بدل کې خلاص شي. نو داسې چې کوم دی نو بیا د غصې د وجې نه خلک به چې کوم دی نو په یو بل باندې زیاتی شروع کړي. او په یهودیت کې چې کوم دی نو چا به چې کله قتل وکړو نو په هغو کې حکم داو چې هر صورتي بس په هغې کې معاف کول نشته، هغه نه به بدل اخلي، واپس به چې کوم دی نو هغه وجني. په عیسائی مذهب کې چې کوم دی نو دا حکم و چې دیت دی او وجل پکې نشته دی، او په هغې کې به چې کوم دی نو قاتل به نه وژني، بس هغه قتل وکړو که د قصد یې کړی که په غلطۍ سره دې شوی دی هغه به چې کوم دی نو دیت ورکوي د مقتول خپلوانو ته، او دغه به چې دی نو نه وجلی کېږي. او د عربو مشرکینو چې کوم خپل دغه طریقه وه هغه انتهایی په ظلم باندې مبني وه او په ظلم باندې ولاړه وه. د هغو طریقه به دا وه چې هغو به د مقتول او د قاتل چې کوم قبیله وه او قوم و هغې ته به یې کتل، که چېرته به د قاتل قبیله داسې وه چې هغه به کمزورې وه نو او مقتول به چې کوم دی نو هغه عزتمندو یا د دنیا په اعتبار سره به هغه چې کوم دی نو لوړو، نو د دغه یو مقتول په ځای باندې به درې کسان د دې قاتل د خپلوانو نه وجل، او دا به ویل چېرې زمونږ یو کس و خو هغه عزتمند. او که چېرته به یو کس آزاد چې کوم دی نو راولګېدو او د بل غلام بیا چې کوم دی نو مړ کو نو هغو به بیا دا آزاد پې نه وجلو، وی ځکه دا خو عزتمند دی، د ده په مقابله کې چې کوم دی نو د هغو غلام مړ که. دومره د ظلم خبره وه چې قتل به کړی یو او سزا به چې کوم دی نو هغه د بل نه اخیستله. زنانه به د چا وجلې وه نو هغوی به راپاڅېدل او ویل به چېره موږ زنانه به نه وژنو، موږ به ستاسو آزاد سړی وژنو. دا قسم له چې کوم دی نو زیاتی و. نو الله تعالی وفرمایل چې نه سزا تاسو واورئ، هغه دا ده الحر وجلی کېږي به آزاد سړی بالحر په مقابله د آزاد سړي کې مطلب برابرې وي، والعبد او وجلی کېږي به غلام بالعبد په مقابله د غلام کې، والانثى او وجلی کېږي به زنانه بالانثى په مقابله د زنانه کې. زمونږ د احنافو مذهب په دې کې دا دی چې یو مسلمان چې بل مسلمان یې مړ کو دا قاتل به وجلی کېږي، که آزادو آزادي وجلی هم به وجلی کېږي، که آزادو غلامي وجلی هم به چې کوم دی نو دا قاتل آزاد دا به وجلی کېږي. او دغه رنګې که غلام وجلی که زنانه وجلی وه، په دې ټولو کې به چې کوم دی نو برابرۍ. او د دې دپاره زمونږ احناف چې کوم دی نو د صورت مائده یو آیت ذکر کوي، 6 سپاره سورة المائده صفحه نمبر 105 او آیت نمبر دی 45. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. دا د تورات هغه حکمونه الله تعالی ذکر کوي، خو قانون دا دی چې د مخکنو شریعتونو احکامات چې کله قرآن کریم را نقل کی دا بیا زمونږ د پارم چې کوم دی زمونږ د پارم هغه حکم وي او موږ هم چې دی نو په هغې باندې به عمل کوو. وکتبنا علیهم او لیکلي موږ په دې یهودو باندې فیها په دغه تورات کې ان النفس بالنفس چې یقینا یو نفس به وجلی کېږي بالنفس په مقابله د نفس کې، نفس به د نفس په مقابله کې وجلی کېږي. نو دا نفس که هغه د سړیو او زنانې وجلی وه، که د آزادو غلامې وجلی و، که غلامو او هغه چې دی نو آزاد وجلی و، په دې هر صورت کې نفس به د نفس په مقابله کې وجلی کېږي. او حدیث مبارک کې راځي المسلمون تتکافأ دماؤهم، د مسلمانانو یینی دا د یو بل سره چې کوم دی نو برابر دي. د دې وجې نه که آزاد سړي ښځه وجلې وه نو هم چې دی نو دغه آزاد به پې وجلی کېږي چې دواړه مسلمانان دي، ځکه چې د دواړو یینه یو شانته ده، د دواړو ساګانې یو شانته دي چې هغه دیو ایستلي دي. البته دا چې کوم حکم دی نو دا د قتل چې کوم قسمونه دي په هغې کې د هغه قتل حکم دی چې کوم یې په قصد باندې وجلی. په قصد دې ته ویل کېږي قتل عمد. د قتل چې کوم دی نو مختلف صورتونه دي، یو هغه دی چې هغه قصدني، یو هغه دی چې هغه شبه العمدي د دې قصدن وجلو سره مشابه. دغه رنګې خطا ده او په خطا کې به چې کوم دی نو
یو هغه دی چې هغه د خطا قایم مقام یعنی د هغې په شانته ده، او یو ته ویلی کېږي قتل بالسبب. د دې ټولو مختلف او جدا جدا چې کوم دی نو حکمونه دي. په شریعت کې د قتل عمد چې په قصد باندې څوک مړ کي، دا هغه قتل ته ویلی کېږي چې سړی داسې آله او اسباب د وجلو دپاره استعمال کی چې هغه آله او اسباب په هغې سره د انسان بدن هغه شلولی کېږي او د هغې نه وینه چې کوم دی نو رایستلی کېږي د هغې آلې او د هغه اسبابو په ذریعه باندې. او داسې اسباب چا استعمال کړل او نیت یې دا و چې زه دا کس چې کوم دی نو وژنم، لکه چاکو، چوړکی یا تمانچه، ټوپک وغیره، نو په دې سره چې کوم دی نو ابل مړ کو، دې ته ویلی کېږي قتل عمد چې اراده هم د قتل وه او اسباب هم د قتل استعمال کړي. او دویم چې کوم دی نو هغه شبه العمد دی چې په هغې کې اراده د قتل وه خو اسباب یې د قتل نه استعمال کړي. او بیا خطا چې کوم دی نو هغه د هغې ځان له جدا قسمونه دي. لکه مثلا یو کس ښکار ولي او هغه ښکار چې هغه ویشتلو نو په هغې کې د هغه لاس خطا شو او د هغه نه ټوپک بل طرف ته شو او بل کس چې کوم دی نو هغه مړ کړو، دې ته ویلی کېږي قتل خطا. یا لکه مثلا یو کس چرته ناست دی او بل یو کس په هغه باندې ګمان د دې وکړي چېرې دا چرته ښکار دی او چې ویولي نو هغه انساني. یا مثلا د گاړو په اکسیډنټ کې چې کوم دی نو څوک مړ شي، دا هم قتل خطا ده چې کله د چا غلطي په هغه صورت کې چې کله غلطي نه مثلا هغه په خپل سمت او په خپله لاره سیده روان دی د قانون مطابق او هغه خواله چې کوم دی نو څوک راشي نو دا بیا قتل خطا نه ده. یا لکه مثلا زنانه په ماشوم باندې راواوښتله، دا هم چې کوم دی نو قتل خطا دی. په قتل خطا کې بیا جدا حکم دی، هغه به چې کوم دی نو چېرته کوم ځای کې راشي. خو قتل عمد چې کوم قصدن چې کوم دی نو په هغې کې څوک ووجلی شي نو په هغې کې حکم دا دی چې دغه قاتل نه به قصاص اخیستلی کېږي، دغه قاتل به وجلی کېږي. اصلا بنیادی قانون چې کوم دی نو په دې کې دا دی قاتل به وجلی کېږي. که چېرته داسې چې د دې مقتول چې کوم خپلوان دي، دغه خپلوان په دې کې مثلا د یو کس پلار چا مړ کو، دوه ورونه دي او د یو ورور یې ویلې چې زه دا سړی معاف کوم او د بل ویلې چې زه نه معاف کوم، نو دا قتل چې چا کړی دی په ده باندې دا سزا جاری کول دا حق د دې دواړو، دا د دې دواړو حق چې یو معاف کو نو اوس دا بل د ده نه چې کوم دی نو سزا هغه د قتل په صورت کې نشي اخیستلی. البته د دې یو چې کوم په دیت کې حق و هغه حق هغه چې دی نو معاف، او دې بل ته به چې کوم دی نو بیا په دیت کې اوښان میلاویږي، 100 اوښان، او که چېرته اوښان نه نو د نن سبا دور مطابق علما کرام فرمایي سپین زر هغه چې کوم دی نو 36 سیره یا 36 کیلو چې کوم دی نو هغه د سپین زر یا د هغې مطابق چې کوم قیمتي هغه به ورکولی کېږي. او که چېرته اوښانې نو هغې کې بیا ځان له 5 قسمه دي چې د 1 کال والا، 2 کال والا، 3 کال والا، 4 کال والا. دغه رنګې په 1 کال کې چې کوم په 2 کالو کې هغه بیا 2 قسمه دي، نران او دغه رنګې ښځې. نو دغه به چې دی نو ورکولی کېږي ځکه چې د انسان کمینه ده نو دا د الله تعالی په نیز باندې چې کوم دی نو ډېره د قیمت والا ده، نو د هغه یینه به داسې نه دغه کېږي. خو که چېرته دواړو هغه معاف کو نو بیا د دواړو حق چې کوم دی نو هغه ختم شو. او که چېرته ټول ویل چې منګه ته قتل کې منګه به دغه کوو، دا به وژنو، نو بیا د ټولو حق دی او هغه به وجلی کېږي. او چې کوم اوښان هغه واخیسته او د مقتول د خپلوانو ته میلاو شو دغه اوښان دا به بیا څوک اخلي؟ نو د دې مقتول چې کوم خپلوان پاتې دي او د دې مقتول میراث هغو ته میلاوېدو، نو د میراث چې څومره حصې دي د یو کس نو هغه حصو مطابق به چې کوم دی نو کو د چا 3مه حصه وه، چا 4مه وه، چا 5مه وه، نو هغه به هغه ته چې دی نو میلاویږي. ځکه دغه مال چې کوم دی دا اول د دې مقتول په ملکیت کې رالی، بیا د دې مقتول نه چې کوم دی نو هغه د خپلوانو ته د میراث په شکل کې به منتقل کېږي. والانثى بالانثى او وجلی کېږي به زنانه په مقابله د زنانه کې. فمن عفی له پس هغه څوک چې معافي وکړی شول هغه ته من اخیه د طرفه د ورور د ده نه شیون د څه شي. څه مطلب؟ یو کس دی هغه قتل کړی دی
خو چې کم مقتول دی د هغه خپلوان وي چېره موږ تا چې دی نو نه قتل کوو او ته موږ معاف کوو، نو بیا چې دی نو الله تعالی فرمایي فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان، بیا به دیت ورکوي. خو دیت د دې ورکولو نه مخکې دلته یو لفظ الله تعالی ذکر کړی دی، فرمایي چې هغه څوک چې معافي وکړی شوه له هغه ته من اخیه د طرفه د ورور د ده نه. نو د دې آیت نه علما کرام یوه مسئله ذکر کوي، او مسئله دا ده چې یوه ډله مخکې تېره شوې وه چې هغې ته معتزله وایي. د هغو عجیبه عقاید وو. په هغه عقایدو کې یوه عقیده د هغو دا وه چې کوم یو کس کبیره ګناه وکړله، لویه ګناه یې وکړله، نو هغه په دې ګناه باندې چې کوم دی نو کافر کېږي، هغه به پې کافر کېږي، د اسلام نه پې وځي. نو الله تعالی د هغو د عقیدې رد دلته کېږي، ځکه چې یو کس قتل وکړو او د قصد قتل وکړو، نو بیا هم الله تعالی د هغه دپاره دا ټکي استعمالوي فمن عفی له من اخیه. نو معلومه شو چې هغه دینی اخوت او دینی ورورولي هغه لا اوس هم چې کوم دی نو نه ده ختمه شوي، ځکه چې دا سړی کافر شوی نه دی په دې ګناه باندې. که چېرته پې کافر کېدلی نو بیا ورته ورور نه ویلی. دغه رنګې دا اخیه دا د ورور ټکی چې الله تعالی استعمال کو، نو دې قاتل له چې کوم دی نو زجر ورکوي چې تا څه زړورتوب او سړیتوب کار نه دی کړی او نه دی کومه د بهادرۍ کار کړی، تا خو چې وجلی دی نو تا هغه خپل ورور وجلی دی. مسلمان ستا چې کوم دی نو ورور انما المؤمنون اخوه. فمن عفی له من اخیه، پس هغه څوک چې معافي وکړی شوله هغه ته من اخیه د طرفه د ورور د هغه نه شیء د څه شي، یعنې قصاص یې ورته معاف کو. فاتباع پس ورپسې کېدل دی بالمعروف په ښې طریقې سره. ورپسې کېدل دی څه مطلب؟ یعنې دغه کم کس چې وجلی شوی دی د هغه خپلوان دا به په دې قاتل پسې ورپسې کېږي او ده ته به وایي چې اوس ته موږ له دیت راک، او دیت به بیا د هغه نه اخلي په 3 کالو کې، ځکه اوښان په یو ځل باندې دومره پیدا کول دا د چا په وس کې نه دي. خو چې د قاتل کومه عاقله ورته ویلی کېږي او د هغه د پیشې چې کوم خلک دی نو دا اوښان به چې کوم دی نو په هغو باندې تقسیمو، یوازې په هغه باندې به هم نه، دا به د هغه خپلوانو ته هم چې دی نو زورنی چې تاسو دا کس څنګه داسې پرېښی دی چې دا دومره بدماش، دا ستاسو د خیال نه ساتلو، ستاسو د صحیح تربیت نه کولو د وجې نه ستاسو دا کس چې کوم دی نو داسې حد ته ورسېدو. ګوره په شریعت کې د هر چا ذمهواري دي، او هغه ذمهواري چې کله یو کس په صحیح طریقې سره پوره نه کړي نو د هغې د وجې نه سزا کې بیا هغه هم راځي. اگر چې کار یو کړی خو ده په هغه خپله ذمهوارۍ کې چې کوم دی نو کوتاهي کړې ده نو د دې وجې نه په هغه باندې هم سزا راله. فاتباع بالمعروف، نو داسې به نه کوي چې یاره شا به ته موږ له چې دی نو دا اوښان په یوه ورځ کې را پیدا کړه، زموږ د سړی وجلی د غره په شان ته، نو شریعت فرمایي چې نه، تاسو به په هغه باندې هم زیاتی نه کوئ، 3 کالو پورې به انتظار کوئ. و اداء او ورکول دی الیه دته باحسان په ښې طریقې سره، یعنی دا قاتل به د مقتول خپلوانو ته چې دا کم اوښان او دیت ورکول دی دا به ته په ښې طریقې سره چې دی نو ورکوي، هسې نه چې د ده سره چې کوم دی نو ګنجایش ته دی او دا بیځی چې کوم دی نو ټال مټول کوي او اوښان هغو ته چې دی نو ناواله کوي، نو دا چل به هم نه کوي. ذالک تخفیف من ربکم، دا اسانی ده طرفه د رب ستاسو نه، و رحمت او مهربانی ده چې ګوره ستاسو دپاره قصاص لازم نه کو چې خامخا به دا کس وژنئ، نه، دومره درته چې کوم دی نو سهولت پیدا کو، که چېرته تاسو معاف کوئ نو معاف کولی شي. د دې نه معلومه شوله چې دا قتل دا د انسان خپل چې کوم دی نو حق دی. ځینې حقوق داسې دي چې هغې کې حق د الله تعالی می، لکه مثلا چا غلا وکړله او د هغه نه لاس کټ کېدل دي، نو دا لاس کټ کېدل چې کوم دی نو دا د الله تعالی حق دی. په دې کې که بندګان ووایي چې موږ یې معاف کوو نو شریعت یې نه معاف کوي، ځکه خو نبی علیه صلات وسلام هغه زنانه چې کوم دی نو معاف نه کړله او هغې چې کوم دی هغې نه لاس کټ کړو. نو او دلته په جمهوریت کې چې کوم دی نو صدر صاحب له استثناء حاصله ده. صدر صاحب چې کوم دی نو هغه د خدایي درجې ته رسېدلی دی چې هغه وویلې چې زه دا کس معاف کومه، زه دا خپل چې کوم دی نو اتارټي استعمالومه او دا کس به چې کوم دی نو په ده باندې به دا سزا نه جاري کېږي، نو بیا چې کوم دی نو هغه ته به څه نه ویلی کېږي. نو دې وجې نه دغه حدود د الله تعالی دا په دې جمهوریت کې مکمل پایمال کېږي، د خپو د لاندې راځي. نو دې وجې نه جمهوریت دا باقاعده مستقل یو دین دی. دا چې څنګه په پاکستان کې دی
داسې دا دین چې کوم دی نو په انډیا کې هم دی، داسې دا دین چې کوم دی نو په امریکا کې هم نافذ العمل دی. هلته هم چې کوم دی نو په دغه طریقې باندې ووټونه کېږي، په دغه طریقې باندې انتخابات کېږي، په دغه طریقې باندې هغه د ملک دپاره مشران چې دی نو ټاکلی کېږي. نو د دې وجې نه د هغې نه چې حتی الوسع سړی چې کوم دی نو ځان ترې وساتي. ذلک تخفیف من ربکم، دا آسانی ده طرفه د رب ستاسو نه، ورحمتونه مهرباني ده. فمن اعتدی بعد ذلک، پس هغه څوک چې زیاتی وکړو پس د دې نه، فله عذاب علیم، پس د هغه دپاره دی عذاب دردناک. څه مطلب؟ چا زیاتی وکړو؟ مطلب دا دی دوه طریقې، دوه مقصد د دې کېدی شي. یو مقصد دا دی چې دغه قاتل یو ځل چې کوم دی نو معاف کړی شو او د مقتولینو د طرف نه هغه ته وویلی شو چې تا نه موږ چې کوم دی نو قصاص نه اخلو، معاف یې کړو. او د هغې نه پس چې کوم دی نو د معافۍ نه وروستو دې چې کوم دی نو راپاڅېدل او هغه یې قتل کړو، نو الله تعالی فرمایي دا غټ زیاتی دی. د داسې کس دپاره به چې کوم دی نو سزا هغه دردناک عذاب به یې وله. او دا اکثر کېږي د پښتنو په معاشره کې، په کلو او په دې اطرافو کې داسې کېږي چې کله روټۍ وکړي و یاره موږ دا پلانکې معاف کړی دی، او هغه چې کوم دی نو قاتل د مقتول خپلوانو سره میلاو شي او په هغو په منځ کې صلح وشي، خبرې وشي، بیا یې ورته کسان کېنولي په یو ځای کې او هلته چې کوم دی نو بیا مړ کړي. نو دا چې کوم دی نو زیاتی دی. دغه رنګې د دې مطلب دا هم دی، دویم مطلب چې قاتل معاف کړی شو نو دا قاتل بیا راپاڅېد او بیا چې کوم دی نو زیاتی وکړو او بل یې چې دی نو مړ کړو. ځکه اکثر خلک د وړي ګناه د کولو نه وروستو هغه چې کوم دی نو چې سزا میلاو نشي نو هغه غټې ګناه ته چې دی نو رسیږي. اول وړه غلای بیا د ډاکې حد ته چې دی نو ورسیږي، مسلمانان د هغه د لاس نه بیا قتلیږي. ولکم فی القصاص حیات، او ستاسو دپاره په بدله اخیستلو کې حیات ژوند د امن دی. یا اولی الالباب، ای د عقل والو، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه. په قصاص او په بدل اخیستلو کې چې کوم دی نو ژوند هغه د سکون ژوند دی. څه مطلب د دې آیت؟ د آیت مطلب دا دی که چېرته تاسو قاتل وموندلو قصدن یې قتل کړی و نو د هغو نه تاسو چې دی نو سزا پې جاري کوئ او بدل ترې واخلئ. او د هغې وجه دا ده چې په دې کې به آینده کې ستاسو دپاره د امن او د سکون او د اطمینان ژوند دي. ځکه چې کم خلک دغه قاتل ویني چې نن د قتل کړی او سباله چې کوم دی نو هغه په قصاص باندې ورسېدو، د هغه نه بدل واخیستی شو، هغه بیرته مړ شو، نو آینده کې به بل یو کس چې کوم دی نو داسې جرأت نه کوي چې یاره زه به بچ شم. هغه ته به د خپل انجام د مخکې نه چې دی نو په نظر راځي چې یو مسلمان زه د قصده چې دی نو وژنم، زما څه به دغه کار کېږي. اوس چې په معاشره کې څومره ظلم او زیاتی او فساد دی نو د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې قاتل باندې قصاص نه جاري کېږي او وایي چې یاره ده خو چې دی نو وجلی دی نو اوس هغه د هغه د وجې نه چې کوم دی نو موږ مړ کړو نو د ده به چې دی نو بچي او د ده به د هغی خپلوان به هغه به په دې باندې خفه کېږي. نو نقصان دا وشي چې دا قاتل روغ بچ شو نو دا مټور شو، زورور شو، او د ده د وجې نه د ده د معاشرې او د قبیلې کسان چې ده ته ګوري پلانکۍ وجلی دی او دا چې دی نو روغ ګرځي نو هغه هم زړور شي. ځکه چې د هر چا په زړه کې یو کس ته خامخا څه نه څه خیره وي نو هغه بیا دې حد ته راورسېږي چې هر یو قاتل جوړ شي. نو د دې وجې نه د جمهوریت په دغه کې په قانون کې چې کوم دی نو په قاتل باندې اکثر چې کوم دی نو کلونه په جیل کې تیر شي خو هغه له سزا نه ورکړی کېږي. دا هم د هغه څه زیاتی دی. د هغه سزا دا نه وه چې تی جیل ته واچوه، د غل سزا دا نه وه چې ته چې کوم دی نو په هغه باندې 10 کاله قید وخېجوه. نواز شریف څه چې کوم دی نو هغه غلا کړی و، غریب څه زیاتی و، جیل ته یې واچولو. هغه خو سزا دا وه چې ته دې لاس کټ کړه. دا زموږ د مسلمانانو نظام دی. السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. نو دا ظلم زیاتی چې کله کېږي په معاشره کې توازن او بیلنس نه برابري، یو طرف ته به چې کوم دی نو خامخا زیاتی کېږي. دویم قانون الله ذکر کوي، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. د دې آیات کریمه په باره کې د علماء کرامو چې کوم دی نو 2 رایې دي او دا د هغه آیتونو نه دی چې کوم په قرآن کریم کې کوم آیتونه منسوخ شوي دي. نو یو آیت پکې دا دی چې دا منسوخ شوی او د دې آیت د دې منسوخ کېدو
په صورت کې چې د دې آیت کم مقصد دی اول به دا ووایو، د هغې نه وروستو بیا زمونږ استادان چې د دې آیت یوه داسې معنا کوي چې په دې آیت باندې عمل وشي، بیا به هغه مقصد د دې بیان کړو انشاءالله. کتب علیکم فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شو احدکم الموت یو تن تاسو نه علامات د مرګ ان ترکا کچرته پریخی خیرن سمال الوصیتو سشه فرض کړی شوی دی الوصیتو وصیت کول للوالدین د مور او پلار د پاره والاقربین او د خپلوانو د پاره بالمعروف په ښې طریقې سره حقا لازم دي دا علی المتقین په پرهیزګارانو باندې. د آیت مطلب دا شو چې اوله کې کله الله تعالی د میراث د پاره حصے نوې مقرر کړي نو حکم داو چې کم یو کس وفات کیږي او داغه مال چې کم دینو پاتې کیږي نو د دې کس د پاره دا لازم دي چې د اولاد نه علاوه د بچو نه علاوه د مور او پلار د پاره د نورو خپلوانو د پاره دا به چې کم دینو وصیت کوي او حصے به ول چې کم دینو مقرر کوي چې زما په دې مال کې پلان کې ته دومره حصہ ورکړي پلان کې ته چې دینو دومره حصہ ورکړي او دا حصہ چې کم دینو دا به صرف د مال په دریمه حصہ کې دا حصے مقرر کول د مور او پلار د پاره د نورو د پاره دا صرف د مال په دریمه حصہ کې باقی دوه حصے چې کم دینو دا به دغه اولاد او بچو ته ملاویدل. دا په اول وخت کې چې کم دینو دا حکم دا غین رستو بیا چې دینو الله تعالی حصے د خلکو د پاره مقرر کړي او داغي آیتونه راولېګل لکه سورۃ النساء ابتدائی آیتونه دي 71 صفحه ده او آیت نمبر ده 7 پاغي کې الله تعالی فرمایي للرجال نصیب د پاره د سړو حصے دي مما دا سنا ترکل والدانی چې پریخي دي مور او پلار ولا اقربون او خپلوانو وللنساء او د پاره د زنانو نصیب حصہ ده مما دا سنا ترکل والدانی چې پریخي دي مور او پلار ولا اقربون او خپلوانو نو د سړو د پاره چې کم دینو پکې حصہ شو او د زنانو د پاره پکې حصہ شو اگر چې پښتانه غ حصہ نه ور کوي مما قل منه دا غسنا چې لګي منه د دې مالنا او کثرا او کوزيتي کلګ مالی پریخي دي او کوزيت مالی پریخي دي په دې هر څه کې نصیبا مفروضه حصہ د مقرر کړی شوی. دا آیت چې کله نازل شو نو د دین وروسته نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل الا لا وصیت لوارث خبردار ای خلکو د وارث د پاره وصیت نشته د وارث د پاره وصیت نشته مطلب چې د کم کس د پاره شریعت په قران کریم کې حصے مقرر کړي آیت د وصیت برست راشي یوصیکم الله فی اولادکم پاره کې حصے مقرر دي د میراث هغه به ان شاء الله به په تفصیل سره ویو خو مطلب دا شو چې د چا د پاره په میراث کې حصے مقرر دي دته بدریمه ملاویږي دته بشپګمه ملاویږي دته بڅلورمه ملاویږي او دته به کم دینو اتمه ملاویږي دا حصے چې د چا لپاره مقرر دي نو داغه د پاره وصیت کولو اجازت شرعاً نشته دي که چرته نور وارثان وي او مثلا پلار دی هغه وفات کیږي او هغه چې زه د پلان کې د پاره چې کم دینو وصیت کوم او نور وارثان ټول چې دینو هغه بالغ یو هغه ته وای چې تا ته زمونږ اجازت ته ته چې کم دینو وصیت وکا ته د هغه د پاره وصیت وکا نو بیا جایز دي نو خو البته دسی داغو د اجازت نه بغیر یا چې کم پاغه وارثانو کې کم یو کس معشوم او نابالغ نو بیا اجازت نشته چې داغو د پاره چې کم دینو وصیت وکړي نو د دې آیت مطابق د دې مقصد مطابق بیا د آیت چې کم دینو منسوخ دي منسوخ مطلب دا چې د دې په تلاوت باندې موږ ته ثواب ملاويږي خو د دې چې کم حکم دی پاغي باندې به موږ عمل نکو وس په موږ باندې چې کم دینو وصیت کول دا فرض نه دی په دې طریقې سره. نو په آیت کې یو څو خبرې چې کم دینو هغه معلومې شو مخکې چې کم دینو داو چې د چا د پاره حصے نوې مقرر د زامنو نه علاوه نو دا وصیت کول چې کم دینو هغه فرض چې ته به د هغو د پاره وصیت هم کې یو بل د هغو د پاره به چې کم دینو حصے مقرر او دریم چې دا کمی حصے د هغو د پاره مقرر نو دا به صرف د مال په دریمه حصہ کې په ټول مال کې بنئ صرف په دریمه حصہ کې بتا ته اجازه دي چې د هغو د پاره حصے مقرر نو دا حکم چې دینو به منسوخ شو او حکم دار आले چې کم یو کس وارث دی
نو د هغه دپاره ته چې دی نو وصیت نشي کولی. البته یو کس داسې دی چې هغه وارث نه دی، هغه وارث نه دی او هغه ستا نه میراث شرعاً نشي وړلی، نو ته هغه ته چې کوم دی نو وصیت کې د هغه دپاره، نو بیا وصیت کول د هغه دپاره جایز دي، خو په دې شرط باندې چې د مال په درېیمه حصه کې، د مال په ټوله حصه کې به چې کوم دی نو هغه نه منلی کېږي. که چېرته چا وکړو او بیا موږ د هغه مال ولیدو او هغه موږ په 3 حصو باندې تقسیم کو، نو د هغه وصیت د 3مې حصې نه چې کوم دی نو سیوا کېدو، نو بس دغه 3مه حصه به پکې ټوله ورکو او هغه د هغې نه علاوه نور مال چې کوم دی نو هغه د وارثانو حصې مقررې دي، هغه به هغو ته میلاویږي. خو د دې په منځ کې دا خبره واورئ چې کله یو کس وفات کېږي نو د هغه د مال سره تړلی شوي 4 حقوق چې دی نو هغه باندې لازم پاتې کېږي. یو دا چې اول به د هغه موږ تجهیز و تکفین په هغې سره کوو، د هغه کفن دفن په دې باندې چې څومره پیسې او خرچه راله دا به د ټول مال نه چې کوم دی نو ورکوو، چې څومره خرچه پرې راله د ټول مال نه. یو کس مال مثلا لږ دی او د هغه په دغه باندې په کفن دفن باندې هغه ټول مال چې دی نو ولګېدو، نو بس وارثانو ته به هېڅ هم نه میلاویږي. دا اولنی حق دی. دویم حق چې کوم دی نو د هغې نه وروستو د هغه د ټول مال نه چې کوم دی نو هغه قرض دی، ځکه دا د هغه خپل حق دی، مال د هغه قرض په هغه باندې دی، که ټول مال په هغې کې لاړی بس هغه به هغه ته چې کوم دی نو قرض والا ته چې کوم دی نو هغه ورکو. او دریم د هغې نه پس چې کوم مال پاتې دی که چېرته دې مړي وصیت کړی نو هغه وصیت به وله نافظ کوو او په هغې باندې به عمل کوو، خو هغه به په ټول مال کې نه وي، هغه به د مال په 3مه حصه کې، که د هغې نه پوره کېدو صحیح ده، که نه پوره کېدو 3مه حصه به پکې ورکو، باقي اخوا 2 حصې چې کوم دي نو هغه د وارثانو دي، هغه د هغو دپاره حصې مقرر دي. نو د دې مقصد مطابق موږ ویلي چې د آیت بیا منسوخ دی او وصیت کول چې کوم دی نو فرض نه دي. دویم مقصد چې کوم زمونږ علما کرام فرمایي، زمونږ مشایخ او استادان هغې فرمایي د قرآن کریم چې کوم آیتونه منسوخ دي په هغې کې هم پکار ده چې داسې حده پورې موږ داسې یو مقصد د هغې بیان کړو چې په هغې باندې عمل وشي. د قرآن کریم یو آیت هغه معطل پاتې نشي، داسې پاتې نشي چې په هغې باندې عمل نه کېږي. نو دې وجې نه زمونږ استادان فرمایي چې د دې آیت مطلب دا دی چې کله یو کس مړ کېږي او د هغه مال پاتې، نو هغه ته پکار دی او د هغه مور او پلار او خپل خپلواني، نو هغه له پکار دی چې هغه وصیت وکړي. وصیت څنګه وکړي؟ مخکې چې کوم وصیت و هغه د مور او پلار دپاره و، اوس وصیت هغه مور او پلار ته دی. د دې وجې نه پینډۍ شیخ صاحب فرمایي چې ماں باپ کے لیے وصیت کرنا منسوخ ہے، د مور او پلار دپاره وصیت منسوخ دی چې تا هغو دپاره چې دونه مال هغه له ورکه، مور له ورکه، او دونه مال چې کوم دی نو هغه زما پلار له ورکه، دا منسوخ دی ځکه شریعت د هغو دپاره حصې مقرر کړي دي، ستا وصیت ته ضرورت نشته. اور ماں باپ کو وصیت کرنا یہ منسوخ نہیں ہے. مور او پلار ته وصیت کول د څه شي وصیت کول؟ د دې وصیت کول چې زما کم مال پاتې دی نو دا مال د شرعي قانون مطابق چې کوم د وارثانو حصې دي، ځکه چې خلک خو د دې اوس خیال نه ساتي، بس ورونه په هغې باندې چې کوم دی نو قبضه وکړي یا زامن په هغه مال باندې قبضه وکړي او خویندو له چې کوم دی نو نه ورکوي، نو دا کس به چې دی نو دته پته چېرې په معاشره کې په دې حکم باندې عمل نه کېږي، نو زه مړ کېږم زما چې څومره مال پاتې دی نو د هغې په باره کې د وصیت وکړي چې دا مال به زما د شریعت مطابق چې کوم دی نو دا به تقسیموي. په دې صورت کې دا وصیت کول بیا فرض نه دي، ځکه چې مسلمانانو معاشره ده. البته مستحب کار دی چې په دې باندې عمل وشي او مور او پلار ته خپلو خپلوانو ته دا وصیت وکړی شي چې زما مال پاتې دی، د شرعي قانون مطابق دا تاسو تقسیم کړئ. البته حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو کس باندې قرض دی یا د ده په چا باندې چې کوم دی نو قرض دی یا سره چا امانت پروت دی یا څه حق دی، نو دله او دا چې کوم دی نو روغ رمټ دی، نو دله په کار دی چې دا وصیت ولیکي. مثلا هغه مال داسې دی چې بل چاته پته نشته دی او د هغې نیټه چې کوم دی نو لږ لرې ده، نو ته د ځان سره وصیت ولیکه او ځان سره محفوظ کېده، د دې دپاره چې د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي. که چېرته ته مړ شي نو چې دا پردی حق ستا په غاړه باندې پاتې نه شي، هسې نه چې ته مړي او هغه حقدار راشي ستا وارثانو ته ووایي او ستا وارثان په هغه باندې د دروغو چې کوم دی نو بدګماني وکړي، تهمت پرې ولګوي، نو دا ستا د احتیاط نه کولو د وجې نه چې کوم دی نو یو مسلمان په بل باندې هغه بدګماني وکړه. نو د دې آیت مطابق اوس به مقصد دا شي.
کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن تاسو نه علامات د مرګ ان ترکا که چرته پریښی خیرا مال الوصیتو څه شی په لازم دي وصیت کول للوالدین مور او پلار ته والاقربین او خپلوانو ته بالمعروف د ښې طریقې چې زما د مال شرعي قانون مطابق چې دی نو تاسو تقسیم کړئ حقا دا لایق دی علی المتقین د پرهیزګارانو سره په اولنی صورت کې معنا شوله لازم دی په پرهیزګارانو باندې ځکه هغه وخت کې وصیت فرض او اوس وصیت چې دی نو فرض نه دی نو لایق دی ښه کار دی مستحب دی فمن بدله پس هغه څوک چې بدل یې کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دې نه چې واورېدو دا فانما اثمه پس یقینا دا وصیت پس یقینا ګناه د دې بدلولو علی الذین کسانو باندې دا یبدلونه چې بدلی دی لره وصیت کوونکي وصیت وکړو یو کس ته او د هغه وصیت د شریعت مطابق او بیا د چې کوم دی نو هغه وصیت ولا بدل کو او د ځان نه چې کوم دی نو په هغې کې ولا څه خبرې داخل کړلې او د هغه مالې چې هغه د صحیح وصیت هغه کړی او د هغې مطابق چې تقسیم نه کړو نو دا وصیت بدلولو ګناه چې کوم دی نو په دې کس باندې شوه ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی فمن خاف پس هغه څوک چې ویریدو من موسن یا خاف معنا اکثر علما کرام کوي خاف بمعنى علمه فمن خاف پس هغه څوک چې پوه شو من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن په زیاتی باندې او اسمن یا په ګناه باندې یو وصیت کوونکی دی هغه چې وصیت کوي نو هغه په وصیت کې داسې وصیت وکړو چې هغه اصل حقداران د هغه چې کومو د هغه د مال نو هغو ته چې کوم دی نو پکې زیاتی رسولو نو دې کس ته پته ولګېده چې بابا خو خطا شو نو د فاصلح اصلاح وکړله بینهم په منځ د هغو کې او هغه وصیت چې کوم دی نو ولا برابر کو یا مثلا بابا مړ کېدو او هغه وصیت وکړو چېرې زما د مال دغه به پلانکۍ مدرسې والا چې کوم دی نو ټول ورکړي او اصل وارثان زامن چې کوم دی نو موجود نو دی دا کسان دغه مدرسې والا هغه یې کېنول او هغو ته ویل چې ګوره داسې وصیت یې کړی دی خو د هغه دا وصیت چې کوم دی دا د ګناه دی هغه ته چې کوم دی نو د هغه آخرت خرابېږي نو د هغو په منځ کې اصلاح وکړله او ورته ویلې چې د شریعت مطابق په دریمه کې ستاسو چې کوم دی نو وصیت هغه حصه رسیږي او د هغه حق چې کوم دی نو هغه د دریمې حصې د وصیت و لهذا دغه به تاسو ته میلاویږي دا اصلاح پکې وکړله نو دا د وصیت د بدلولو د ګناه نه دی ځکه چې هغه صورت کې خو صحیح وصیت او جایز وصیت او هغه پکې د ځان نه خبرې وکړي نو ځکه ګناه وه او دلته د هغه وصیت د ګناه والو نو د هغې اصلاح وکړله نو په دې کې بیا ګناه نشته دی فمن خاف پس هغه څوک چې پوه شو من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن په زیاتي باندې او اسمن یا په ګناه باندې فاصلح بینهم پس اصلاح وکړله په منځ د دوی کې فلا اثم علیه پس نشته دی څه ګناه په ده باندې ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص بدل اخیستل فی القتل په وجلی شوو کې الحر آزاد سړی وجلی کېږي به بالحر په مقابله د آزاد سړی کې والعبد او غلام وجلی کېږي به بالعبد په مقابله د غلام کې والانثى او زنانه وجلی کېږي به بالانثى په مقابله د زنانه کې فمن عفی پس هغه څوک چې معافي وکړی شوه له هغه ته من اخی د طرفه د ورور د هغه نه یعنې د هغه ورور وجلی شوي د طرف نه شیون د څه شي فاتباع پس تابعداري کول پس ورپسې کېدل دی بالمعروف په ښې طریقې سره و اداء او ورکول د دغه دیت دی الیه خپلوانو دغه مقتول ته باحسان په ښې طریقې سره ذلک دا تخفیف من ربکم اسانی د طرفه د رب ستاسو نه ورحمت او مهرباني ده فمن اعتدى پس هغه څوک چې زیاتی وکړو بعد ذلک پس د دې نه فله عذاب علیم پس د هغه دپاره دی عذاب دردناک ولکم او ستاسو دپاره فی القصاص په بدلې اخیستلو کې حیات ژوند امن دی یا اولی الالباب ای د عقل والو لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون ځان بچ کړئ د ګناه نه کتب علیکم فرض کړی شوي دی په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن تاسو نه علامات د مرګ ان ترکا که چرته پریښی خیرا سمال الوصیت وصیت کول للوالدین مور او پلار ته والاقربین او خپلوانو ته بالمعروف په ښې طریقې سره حقا لایق دی دا علی المتقین د پرهیزګارانو سره فمن بدله پس هغه څوک چې بدل یې کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دې نه چې واورېدو دا فانما اثمه پس یقینا ګناه ده
د دې بدلولو علی الذین په کسانو باندې دا یبدلونه چې بدلوي دا وصیت ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی فمن خاف پس هغه څوک چې پوه شو من موسین د وصیت کوونکي نه جنفن په ظلم باندې په زیاتی باندې او اسمن یا په ګناه باندې فاصلح پس اصلاح وکړه بینهم په میند دغه وارثانو کې او چاته چې وصیت کړي فلا اثم علی پس نشته ګناه څه ګناه علی په د باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد